بسم الله الرحمن الرحیم. بیهقی شریف حدیث تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی: الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. څه د څومره مخلوقات دي خدای دا دی الله تعالی د سی لکه سړی د پاره کور خال وي. یو سړی د دې کور خال کې چوګ رسی، مور پلوري رسی، خویندې ورونه ترونه د څومره دی کورنۍ کې کسون وي کنه دي تیل شي اهل و عیال او خال څه کله تونه تپوس کړي بال بچ ته څنګه ده نه بال بچ کې سړی ولا صرف بچی نه رسی ټول رسی بس کورنۍ رسی ورکی. د سوره مخلوقات دي خدای پاک حشرات و نوان ستر حیوانات پرې انسان پرې دا دی الله چې دی مخلوقات دي او خدای پاک ته بیا کوم انسان خواخته هغه انسان خواخته ساغه دی خدای مخلوق سره ښېګړه کوي. یعنې د الله مخلوقاتو کې داسې مخلوقات دي سره ښېګړه کول پکار دي. تګه شي وږه شي سړی ورسره احسان وکړي. ځناور دي دو سره ښه سلوک کول شي. ځناورو ته په ټیم خوراک اوبه ورکړي لکه کوم کور کې موساتو ها کوم خطرناک ځناور دي که نه هغه قاتله جایز ده مړوله شي. بیا د ټولو ځناورو کې په حیواناتو کې کوم حیوان ناطق ته که نه انسان ده دا یو حیوان ده دا بیا چې د ډېر بهتر د اشرف المخلوقات ته عقل ورکې ده دې سره ښېګړه کول لوی کار ده. بیا چې دې کې مخته لاړ شي مسلمان وي بیا خیا او چاته خبره شوله مخته حدیث ته المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. څه حقیقي مسلمان بجا تار بنی کوم مسلمانی کامل مسلمان وتله مسلمان هغه چوک ده چې هغه د لاس نه د ژبې نه د هغه ټولو حرکاتو نه بدیو نه د هغه خبرې او د اعمال نه کردار گفتار نه بل مسلمان په خیر وي په امن بندي په قرار وي ونه په سکون وي په ساړو دماغ وي په ساړه زړه وي ونه دا سړی کامل مسلمان ده. که چیرې بل سړی ازروي تنګوي توبوي سیزوي کینه ورسره کوي څه نه څه طریقې سره ورته تکلیف رسوي په خولې وي که په خپې وي په څه شي هم وي دا سړی بیا ناقص ده. بل حدیث ته والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم. کامل مسلمان کامل مؤمن هغه انسان د ساغنه خال په دې خبرې کې امن کې چیرې مووینې ته د تکلیف نه رسوي امامول ته د تکلیف نه رسي سړی ور باندې نه ډریږي یارې دا سړی ده دلې خو شو کې هر صوتې کېږي داسې نه چپټ کي یارې داسې نه چې وینې ته نقصان ورسوي چوک مقاتل نه کی همدا شی ته ویل د چوټه کول دا شی د خلکو وینې کې رسي چې وینه د تاله که دي تونه به نیکۍ خستل شي. یو سړی د یوه چاپېړه والی د نو کې دي به د نه نیکۍ خلي عقیده نو کې ازې د بیا نه غواړي سمو ته یوه چاپېړه ولګوه چاپېړې بیا چوک څه کوي ازې کې خو نیکۍ چلیږي. مال د چا والا ضایع کړلو څه طریقې سره وي تر دې پورې چې د چا والا وړوکونې لرګی لخته د ضایع کمو ته د کړه پټه د که دي به حساب کېږي سړي سره. نه کامل مسلمان کامل مؤمن هغه سړی د څه دینه سړی امن کې چیرې د کومه مال پسې لخته ګرځي دار نه پټوي نور خو خود پرېږده. مخته حدیث ته والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى. څه مجاهد شو تیل شي هغې سړي تیل شي خپل نفس سره جهاد وکړي د الله تعالی په اطاعت کې څنګه چې د الله ولا سره حکمونه یې د دې ولا پوره کول کې نفس خلاف د هر کوشش وکړي دې ته حقیقي مجاهد ویل شي. ویلې ځکه چې د نفس سړي سره په یو ټیم باندې نه وي دا سړي سره په هر ټیم باندې وي چې تاسې د نفس به ځان سره ویایي عربستان ته لاړ شي نفس به د سره وي هندوستان کې بیا به د سره وي که ترکستان کې بیا به د سره وي انګلستان تاسې بیا به د سره وي کوم ځای تاسې د نفس د پرېږدي نه او دې دپاره چې داسې خوځو نشه مکې مکرمې ته نوځي مدینې منورې ته هغه ځای کې د نفس در باندې عملي کوي هځې کې به خال طواف کوي هځې خو قسمه قسمه خال رسي ښځې عجیبه غونې جامو کې وي
نه دی څه وګوره دا څنګه روغ دي څنګه روغ دي چې ما ګوره د روغو خبرې که ته چال کې بدنظرۍ کول غواړې چې دا خو کوتارې غوندې د لګېږي وایي دا بله خو وګوره ته اوس مرغۍ غوندې روغې ته اوس مرغۍ غوندې خود روغېدو خو داسې غرنۍ سینګۍ نه ده که نه دا خو بل ځای ولدي هسې کیا نفس در باندې څه کوي چال چال کې ګناهونه کوي نه د نفس څه د دې سره حقیقي جهاد وکړي دا سړی بیا مجاهد ده او ځنه خلکو دغو حدیثونو بیا دا مطلب خس دی سره مجاهد سړی هغه چې نفس سره مجاهده کوي د بل جهاد نه د غاټ ته دا خبره خو چې ته کتابونو کې نه راغلي کوم جهاد کافر سره وشي هغه ټولو نه لوی جهاد خو ماغه وي ځکه چې ماغزې کې نفس صحیح اصلاح کېږي کوم سړی غواړي چې نفس صحیح شي دنیا نه تعلق کاټ شي مرګ سره مینه پیدا شي هغه بیا کافرو سره مخامخ کې ښه اصلاح کېږي د نور خاصې کوشش وکړه اتیا کوله به زوړ شي خدای شتو که سیده شي والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چوتیل شي حقیقي مهاجر هغه سړی د څه هغه خطایانې پرېږدی صغیرې وي همدا شی ته ګناهونه پرېږدی څه هغه کبیرې دي غټ ګناهونه دي دا حقیقي مهاجر ده یو مهاجر خو هغه څه لوړ شي خپل دین بچکونې دپاره یو ملک نه اسلامي ملک طرف ته ښه څه شولو راغللو داسې اخته شولو دنیا په حرص باندې دومره اخته شولو څه لمونځ او دا سوس نه پېژني څه پیدا شو ته هغې هجرت نه ته خو هسې کې دومره ګرم شوی چې زه اسلام دپاره ځان قربانوم اوس دې راغلې هر څه ته په ویر شولو دا مهاجر نه شولو دا خو هسې بس نمای مهاجر شوه حقیقي مهاجر چوته ویل شي زه په د خپل وطن کې اوسې خو ګناه پرېږدئ ظلم پرېږدئ خطایانې پرېږدئ دا حقیقي مهاجر ده ځکه مهاجر هجرت چې شي ته ویل شي شي پرېږدونې ته ویل شي تو صرف وطن پرېږدولو وطن ما پرېږده خپل کور کې اوسه خو ګناهونه پرېږده دا کمال خبره ده البینة علی المدعی والیمین علی المدعى علیه پیغمبر علیه السلام فرمایي ترمذي شریف حدیث ده که چېرته کې د چا لنجه راغله یا د چا سره مقدمه راغله معامله یې راغله کیسې شولو او دې کې دی باندې چا دعوا وکړله یا دی په چا دعوا وکړه دې مسالې حل کولې څه طریقه ده دې طریقه دا چې یو سړی د تو باندې دعوا وکړله سیارې بل ورځ دې موله ونه والي ده اوس به ته ونه څه غواړې سیارې ته په دې ګواهي پیش که څه ما ته ونه والي ده ګواهي راوله یارې موله غوده پټه کړې وه غورباړې نه راتخې وه تو سره شوه بیا د نه ورکه شوله لکه خار څه ده کړله تو خو دا دوا که څه مو نه مخته وتښله خو داسې نه ده تو خار څه کړې ده اوس به دې خبرې باندې دا سړی څه ده دې دپاره ګواهي به راولي داسې خو نه ته پته شو خبره خو نه کېږي یارې ما شی وویل ما پټ کړو د ګواهي پیش کړه دوه کسان نشي پیش کول په آرام سره کښېنه که بیا دې نشي پیش کول اخر دا سړی دومره مصر ده څه نه مور باندې یقین راغلی زده کور دي کړی اوس به مو دې ته هېڅ قسم وکړه کله قسم وکړي د شی به مو ته میلو شي که یو سړی د په درویغو قسم وخوړلو نه هغه بیا هغه خپل آخرت ته به کون دي که نه خو مسلمان سړی به اوسه پرې قسم باندې نه ورځي المؤمن مرآت المؤمن یی څه مسلمان سړی دی بل مسلمان دپاره د اینې په شان دی د شیشې په شان دی کله سړی شیشې مخې ته ودرېږي یو خو وړه شیشه یو غټې شیشې ستخبونه سره پر ورکې سړی ځان کتل شي باډې د ورکې سیده کول شي کاچې واچې د پاچې پر یخې دي وخیار ځان ګڼي پاچې یې مخته ورسته لوړي خینې کې ځان سیده کول شي که نه سیاره دا پاچه مخته ورسته لوړی همدا شی ته ورکې لمنې سیده کول شي همدا شی یو سړی راغلو حاجات نه ورسته لمن غریب خاخ و اینې کې ځان وکتلو ځان یې خلاص دا څنګه چې هلته ته خو بازار ته لاړې بیا راغلی شو در باندې غږ ونه کړو چې حاجي صاحب دا خلاصه که همدا شی ته یو کاس ته مخ باندې څه لګېدلي دا غریب خو نه کسي خپله باندې ځان نشي کتی چې ځان ته راتاو شي ځان داسې وکسي ځان نشي کتلی اینې کې به ځان کسي نو تو کې څه رقم ته عیب وي که نه دا اینې باندې ته کتل شي همدا شی ته سترګو نه د ماده راوتلي وي دا ته اینې کې خالېدل شي سیاره مو ماده راوتلې د تورې د والي دغو ځای پرې راپرېوتو در باندې پاته ته نه لګېږي اینې کې دا ته کتل شي همداسې څه عیبې خرپلي د خاښې ګیرې کې بدن کې سار کې دا ته اینې سره کتل شي نه یو مسلمان بل سړي دپاره اینا وي او اینې کې دا خصوصیات ته که نه اینې کې سره کم ته ځان وکسه صفایي ورکړي وکړه کله کله خو دغې اینې اوسه پرې چاته نه یلي سره پلنکي سړي کې دا عیب ده
او فلانکي سړی کې داسې شای و یمو په مخ کې صفایي وه که بل سړي ته تونه ول نه ورکې شپېته کسان تېرېږي ځان کسي نو مسلمان سړی کې دا تسکله تو کې څه عیب وکسي که نه در کې سپکوي څه دا ته نه لرې که جي صاحب مینې محبت سره ته پټ ځای کې یي خلکو په مخ کې نه یي خو بیا بل چاته یې ښایي یا نه ورسه سیرې د شی خبره وه د شی داسې مو پوی کړه چې مو وکتلو ښه مو پوی کړلو ته خو دې ځان خیال غواړې بل ته څه شته ښایي ته مصلح یې کاسې ځان خیال غواړې که فساد جوړوي که دې بل پرده اوچتوي والمؤمن اخو المؤمن او بیا مسلمان سره د بل مسلمان دپاره یو دیني ورور ده عقیدې ورور ده د کلمې ورور ده یکف عنه ضیعته ویحوت من ورائه څه که دي به څه نقصان وله خبره راتله که نه نو دا ورته مخته کېږي نه یې پرېږدي ورته لکه څنګه یو سړی لاندې روان ده څه تبۍ پره غورځي وسه پرې چې واس کې کېږي څه پوهېږي دا زه تم کول شه نور پرېږدي یا هر قسم د تکلیف ته رسیږي که نه دا ونه تکلیف لرې کوي ونه ختموي همدا شی ته د مسلمان سړي نه ګیر چاپېره دا څه کوي پرا کوي عزت دپاره کوي سړی بل سړي پسې غږېدو یو غږېدن یو یاد وساته یو حق خیل وي دا چې یو سړی د وکتلو دوکې باز ده دا چې یو ملګری روغلو تپوس یې وکړې د پلانکي سړي نه شی ښه تو ته یې کور معلوم دی کور ورته معلوم ده هغه ده څنګه یې راغلی یې شی ونه ښه ما ورته ویلو چې دینه ما خله جي صاحب دې کې دا خبره ده که نه که روپۍ د نوې سوره کې به تورو تنبې ځای ته راغلی دا خبره مو ته وښیله بس ډېره دندوره پوه شول اشاره مو ته وکړله اوس دې مو ته ګناه نشته که زور پسې لګیا شم کې خیانت ورکې ده صرف خیانت ورکې د زور پر لګیا شم زه هر چی شه ده ورکې شپېته عیبونه د نور روبسلو هغه غریب کې خو یو د ته د دویم د کوم ځای نه درکې روبسلو کوم ځای نه د سره رجسټر د سره ده دا شیان ما روباسه چوکې بس یو عیب ده یو ښیه دوه وي دوه ښیه مخته به نه تېرېږي څه مخته تېرېدل د شروع کړو دې معنا دی چې تو زړه کې ورسره لغونې کار ده هغه به اړوس وبسل غواړي حق خیال د مقصد نه ده نو مسلمان سړی صرف حق ښایي بیا داسې نه ده خپل بړسونه په خلکو وباسي المؤمنون کرجل واحد پیغمبر علیه السلام فرمایي ټول مسلمانان د یوه سړي په شان دي یو بدن په شان دی لکه بدن کې کله سترګه سړي په تکلیف شي ټوله شپه بیا ټول بدن ته خوب نه ایرسي او ټول بدن ونه په زلزال وي او چې کله سړي غېږونه خوږېږي یا د ماشوم بیا ټول بدن یې بې راحته سر نه خپو پورې همداشته که کله غوښ کې د دار شي که نه صرف داسې نه چې غوښ کله خوږېږي ونه سر خوږېږي نه ټول بدن سړي بې ارامه وي نه د ټولې دنیا مسلمانان را جمع کړي دا ټول یو بدن ده که دې ځای کې مسلمان ته درد وي پکار ده چې ټولې دنیا مسلمانان د ودرېږي هغه باندې د هغه مدد دپاره د پوڅي هغه دپاره د یو اواز شي هغه دپاره اتفاق اتحاد وکړي ځان ته نه کار مه اخلي چې پرېږده مو باندې خو دا تکلیف نه ده که نه داسې بدن کې اوسه پرې چونۍ یلې سیارې سر ورته اعلان وکړي چې غوښه خپل کار کوه ښه موږ خپله رمونه کوو خپې ورته وایي چې موږ خپله رمونه کوو نه هر شی به په تکلیف وي داسې مسلمانانو ته پکار ده که داسې شي مسلمان که نه بیا خو ټولې دنیا باندې کمانډینګ شروع کړي ان اشتکه عینه که سترګې ته تکلیف اشتکه کله ټول بدن په دردان وي و ان اشتکه رأسه که سر کې درد شي اشتکه کله به ټول بدن کې درد شي رواه مسلمون پیغمبر علیه السلام روایت ته په ارشاد د السفر قطعة من العذاب د سفر کول څه دي دا د عذاب یوه ټوکړه ده یمنع احدکم نومه و طعامه چې دا د سړي وله خوب خرپوي خوراک خرپوي څنګه سفر ته چې کله روان شي یو خو دا سفر یې څه خلکو کولو وړی بل ځای کې پیسو دپاره لوړ وي مال ګټي رزق حلال ګټي دا یو سفر کې رسي خو دا خو داسې سفر نه یه که نه ازې به روژې نیسي ازې به لمونځ پوره کوي یو سفر دې تیل شي چې ته داسې روان شي یوه ځای ته د اراده وه هغه ځای کې ته 15 ورځو نه کمه اراده وه اوس 14 ورځې دوي یوه دوي څوره دوي که نه چې ته دوره اراده وي بس هغه ځای کې ته لمونځ کم به کوې 4 رکعتیزه لمونځ 2 رکعته کول شي که نه جمعې لمونځ در باندې فرض نه وي هغه ځای کې که ته هغه ځای کې چوک راورکاره وي یا شي ته وي جمعې لمانځه ته لاړې نه ګنهګارېږي ځان ته مسبخین ولکوي بیا همدا شی ته نورې مسالې دي که روژه درکې نه ساتله نه دا ډېر په تقریب باندې سفر وي که نه دې کې سړی خوب په ارام نه شي کول ځکه څه هر شی دې خپل لوس کې نه وي که نه او طعام څکل خوړل دا به د شي خروف وي په ټیم به نه وي کام به وي څه به وي څه به نه وي یو خو هغه سفر د ستو ښځو یې کړولي ښه د کمره د اوس بالات شو هر شي کې څلور سترګه وګرځېدلې پېژندې هر څه نه ځکه تو ته تکلیف نشته هر څه ځان ته مقرر کوي که نه روټین ځان ته جوړوي خو دا بیا چې د یو سفر خو ده
او دې کې سړي ته پکار ده چې بس خپل مدت تېروي هغه نه زیات بیا نه تېروي خپل حقوق تیابه پوره کوي نو دې چې یمنع احدکم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدکم نهمته من وجهه که یو سړی سفر د پاره لوړي سفر کې خپل مطلب یې پوره کړو خپل کوم ټارګېټ یې وغیر کې پوره کړو کوم هدف یې کوم مقصد یې نو فلیعجل الی اهله بیا د کور ولا تضرر شي کور ولا نه ډېر لرې نه اوسي تو مقصد دوره داسې یاري زه 2 روپۍ وګټم که نه چې د مو ولا څه ټیمه پورې کور سره وچلېږي بس بیا راڅه आज ته ډیره ماړه ډیره ډوانې بنې پیدا نشي ځکه د نور خالقات ته نوستي رواه البخاري